راکې او د رمضان پیکې چې موږ ته کنه چې په خپلو کې بندر بانټ او ور یو شي کنه دا اوس د غریب د زکات پیسې وي هغه لوټ مار په هغې باندې ګډ شو او الټا زموږ هغه یو نه چیرمین صاحب 15 کاله ځان ته میر وویل بس لاړ کنه چیرمین ووی میر کنه دی 14 کال دی تاسو ما ته الله ته مخکې موږ ته شا کې ماته یو یونیورسټي وښایې شاته د تحصیل د چیرمین او دا پټیږي لګیا دي چې یاره موږ ته فنډ زمونږ د شب قدر د ټي ام ای خپل دومره ډېر آمدن دی د دې د تحریک انصاف نه مستفي شوې عوامي نیشنل پارټۍ ته راغلی د پښتنو دې لوی کور ته راغلی کوم چې د ټي ام ای خپل آمدني هغه د ټیکس آمدني هغه د دې شب قدر د عوامو حق چې هغه په دې ځای باندې خو زه طاهر بھائی د هغوی ملګرو د هغوی خاندان له او د دې قبلي کلي مشرانو له د خپل طرف نه مبارکبادي ورکوم او دا ول یقین دهاني ورکوم چې انشاءالله تاسو صحیح فیصله وکړه چې د تحریک انصاف نه مستفي شوې عوامي نیشنل پارټۍ ته راغلی د پښتنو دې لوی کور ته راغلی مکمل د یقین دهاني در کوم چې تاسو صحیح فیصله کړې ده انشاءالله مونږ ټول به تاسو سره پاره سخته نرمه کې کلک ولاړ یو که خیر انشاءالله تعالی کو مونږ اکثر چې کوم ځای کې سیاسي خلک ودرېږي نو خپله درنه وایي او د بل سپکه وایي داسې کوي که نه خو چې کوم ځای کې سړی حقیقت وایي که نه نو حقیقت ته غوږ ایښودل پکاري او حقیقت پسې بیا تلل پکاري نو څنګه د دې د 1214 کالو دوی دا خبره وکړه چې زمونږ په دې صوبه باندې تقریبا دا 14 کال دی دغه یوه پارټي مسلط شوې ده او تاسو کو وګورئ نو زمونږ د غریبانانو د پښتنو ورځ په ورځ چې کوم دی نو موږ په وروستو روان یو او غریب ورځ په ورځ غریبېږي لګیا دی کو تاسو د زمیندارو طرف ته وګورئ ما ته پته زه قبلي ته د قاري دا ټول کاکا دي ناستې زما ملګري پکې نو دلته زیات تر خلک زمیندار دي زیات تر خلک پکې زمیندار یو په خپل هم زمیندار یو نو کو تاسو د خپل حالاتو ته وګورئ چې یاره تاسو ته به هغه وخت کې کوم سهولیات میلاوېدل یا د هغه وخت کې 10-15 کاله مخکې چې لاړ شئ چې یاره دې غریبان زمیندارو ته به هغه وخت کې خوره سر میلاوېده هغه وخت کې د وړو به څه ریټ و هغه وخت کې به بجلي څنګه وه هغه وخت کې دا نور سهولیات لکه دلته کې چې زه رالم نو وی چې یاره عوامي نیشنل پارټۍ دلته کې دا سکول هغه وخت کې کاکا راته ووی چې دلته کې مونږ جوړ کړی دا بجلي ما هغه ټایم کې نو تاسو ما ته ده ووایئ چې خلک ورځ په ورځ خلک ترقي کوي داسې کنه چې څومره وخت راځي نو هغه ترقي کوي او مونږ پښتانه په وروستو روان یو دا د چا د وجې نه روان خو مونږ یو هوا پسې یو دغه پسې چغو سورو پسې روان یو په منځ کې مونږ ورځ په ورځ لاندې لاړو مونږ بیا هم نه پوهېږو که نه نو انشاءالله چې داسې د طاهر بھائی شان خلک او داسې نوجوانان کوم چې نن ماشاءالله وګوره عصري ټوپۍ څومره خوند کوي چې په سر کړي دي او دا کړي چې داسې نوجوانان راځي د عوامي نیشنل پارټۍ لاس مضبوطوي د عوامي نیشنل پارټۍ موټي مضبوطوي نو انشاءالله هغه ورځ لرې نه ده چې په دې صوبه باندې په دې علاقه باندې به انشاءالله د عوامي نیشنل پارټۍ د دې سرې جنډې او د ستاسو د پښتنو حکومت پوهېږي انشاءالله او بیا هغه ورځ هم لرې نه ده تاسو وګورئ خیر دی کو زه غلط بیاني کوم والله بالکل دا د مازدیګر اذان کې بالکل ووایې تا ګوره زموږ په دې صوبه باندې چا چې ګوره هرې پارټۍ پې حکومت کړی دی که نه چا 2 کاله چا 15 کاله د دې نه خو زیات چا نه دی کړی که نه او د ټولو نه زیات حکومت چا وکړه زموږ په دې صوبه پی ټي آی وکړه که نه دی 14 کال دی تاسو ما ته الله ته مخکې موږ ته شا کې ماته یو یونیورسټي وښایې تاسو ته د بجلۍ ما ته وښایې د بجلي زمونږ پیداوار دی تاسو ته په 4 غنټو کې څومره راځي نور د ستاسو د سکولونو د کالجونو د هیلت ګوره او زمونږ اوس بده خبره ده خو زمونږ د خلکو نه ګورې سوالګر دوی جوړ کړل کو خیال دیو که دا پلاني پیکیج دی او دوی کې به دومره راکې او د رمضان پیکیج هم وکړه کنه چې په خپلو کې بندر بانټ او ور یو شي کنه دا اوس د غریب د زکات پیسې وي هغه لوټ مار په هغې باندې ګډ شو او بله خبره دا ده دې سره قومونه ترقي نه کوي ګورې کو تو وایې که نه چې یاره دا د زکات دا پیسې او دا واغه دا دې سره قوم ترقي نه کوي قومونه چې ته په خپلو خپو درې هغې له به روزګار ورکړې هغې له به ترقي ورکړې چې هغه په خپلو خپو درېږي هغه نه د زکات پیسو ته ضرورت شته نه د بل څه پیسو ته ضرورت شته نو چې کله یو قوم په خپلو خپو تودرولی نه شي وروستو همدغه کله ول ذهن کې یو څه وره چې ګوره په ړومبي ځل چې دوی حکومت کې راتلل نو دوی خلکو ته څه وي موږ نوی پاکستان جوړو
او دومره 1 کروڑ به نوکرۍ ورکو 50 لکه به کورونه په ایمان داسې به وي خلکو ته اوس تاسو ماته الله ته مخکې یار تاسو ماته د هغې کې څه شته هغې کې څه خبرې وشوې بیا په دویم ځل باندې دا دې ګوره بیا حکومت راوستو زموږ په دې صوبه کې په دریم ځل باندې عمران خان را رها کړو خلکو لوټونه ورکړل چې راځه اوس تاسو ماته د ووایه زه اوس څنګه چل دا بلدیاتي نظام ته وګورئ دا اوس چې ختم شو بلدیاتي د دې نه مخکې هم د پی ټي آی حکومت یو نظام هغه وخت کې پکې مونږ زه ناظمایلو هغه ټایم کې هم دوی وي مونږ ډېر زبردست سوچ کړی دی او د دې صوبې دپاره مې یو ښه بلدیاتي نظام راوړی دی نو هغه ټایم کې یو نظام و هغه یونین کونسل باندې به خلک تحصیل ممبر او ضلعي ممبران او دا الیکټ کېدل او هغې نه به د تحصیل ناظم او د ضلعي ناظم جوړېدل د هغوی بلا صفتونه او په پروجیکشن او په سوشل میډیا چې مونږ داسې یو نظام راوړو دا مو کړل دا مو کړل دا چې هغه نظام 15 کاله پس ختم شو هغه پی ټي آی حکومت ویره دا نظام ناکام او اوس مونږ بل نظام راوړو ګوره دا په مونږ پښتانه باندې لګیا دي خلک تجربې کوي دغه را باندې کوي مونږ پیږو نه که نه اوس بیا بل نظام راغی دا تېر شوی دا چیرمن والا الټا زموږ هغه یو نه چیرمن صاحب 15 کاله ځان ته میر وویل بس لاړ که نه چیرمن ووي میر که نه اوس 4 کاله هغه حکومت راوست یو خو لکه دغه غلطي د غلطۍ د پاسه غلطي بیا ورلې فنډونه دوی ورته ریلیز نه کړل خو به هر حال هغه خو بیله یوه خبره چې فنډونه ریلیز نه کړل د دې شاته د تحصیل د چیرمن او دا پټیږي لګیا دي چې یاره موږ ته فنډ زمونږ د شب قدر د ټي ایم ای خپل دومره ډېر آمدن دی د دې سره اډي دي د سره چنچیان وړي دي د سره د مالمنډۍ دا دلته خو ستاسو ماته پته ستا ورور خو دغه دی که نه ټي ایم او دی هغه دی هغه نه تپوس وکړه ما سره ټي او آر پاتې شو هلته که نه نو دا دي دلته کې نور دا ټیکسونه دا ټول کوم چې د ټي ایم ای خپل آمدني هغه د ټیکس آمدني هغه د دې شب قدر د عوامو حق چې هغه په دې ځای باندې ولګي د شب قدر په عوامو ولګي د دې ځای ته لارې جوړې شي دا په بجلی ولګي دا په سړک ولګي الټا هغې کې 1 روپۍ ونه لګېدی شوه 1 روپۍ ونه لګېدی شوه او هلته نه فنډ رانغی او دلته نه فنډ یو افراتفري جوړه کړې ده په خو چې 2 ورځې وشي دلته درنه ده نن هلته جلوس دی راځئ په هغه ځای ورځو دلته زموږ پښتانه لګیا دي سفر کېږي په ایمان وایي څه ریلیف شته څه کارکردګي د دې حکومت شته نو او ګوره چې کله وي مومن مسلمان لبه مار د سوړي نه یو ځل ټک ورکوي بار به نه ورکوي مونږ یو ځل وټه بیا وټه بیا حکومت او دلته کې بیا کله یو نن دارې را رها کوو نن فلانې دغه کوو ډګري لکه هغه هم کوه هغه ستا د پارټۍ خپله مسله خو دلته تاسو د خلکو وټ درکړی چې یاره مونږ ته سهولت میلو شي مونږ له ریلیف راشي زمونږ د صوبه ترقیو کې هغې باندې څوک کار نه کوي زمونږ د پښتانه ټول بېیار او مددګار همداسې ګرځي لګیا دي هېڅ تپوس یې نشته ته دا ټک د پول نه چا غاړه وړې هلته به تا ته د وړو تروړه په 1300 میلاویږي دلته به تا ته په 3000 سلیري شوه 300 باندې میلاوي هلته به بجلي 24 بجلي زما د صوبې ده زما پیداوار دی دلته نشته هلته به تا ته 24 ګنټې بجلي میلاویږي دغه ځای سړکونه به تا ته بهتر میلاویږي دغه ځای اسپتالونه په ایمان تاسو چې د شب قدر اسپتال ته لاړ شئ څه پکې وي کالجونه زمونږ داسې شو وره